دا چې په کم حال کې ولاړې ما دا ټول د شیخ ادریس صاحب د شهادت نه پس ځان ته یتیمانان وایي او دا د شیخ ادریس صاحب کلاس و. چې ته ګول گزار به مونږ نه کړي ګول گزار به مونږ نه کړي چې یاره د تکلیف ملو شي داسې ظالمان جابران چاوي د شیخ صاحب اونته هسته باندې گزارونه کوي. مونږ د شهادت نه بعد د کمره لانه د کولاو کړي اوس اول تاسو رالی اول ملمانه یې د کولاو لګیایي. تاسو یو ویډیو مې کته چې تاسو له چای ورکوي او هغه پیالې ته بیا لوي او ته په جیب کې پیسې کېږي تاسو خو بم ډېر خفه یې. دا زمونږ د روزانه مجلس د هغوی سره د ناستې ځای و. قسم دی که مو زړه کولی شو د 2-3 ورځې چې د ور به څنګه کولاوه او لاسونه مو رپېدل. ما خو ورته په دې اخرو ورځو کې ډېر زیات ژړلي نو بیا یې ما ته ډېرې خوږې خبرې وکړې ما ته اطمینان راکړو. زمونږ د زړونو نه خدای خبر ده. اوس هم چې راتلم ملګري راته وایي چې یو شی راله خوند نه راکوي. نن سیمه ورځ د والدې سره وګرځم وایي بچې زمونږ نه دا نه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه په حقانیه کې ولاړ یم او تاسو به لیدلی یم په دې حال کې ما ډېر پروګرامات کړي دي خو نننی پروګرام چې دی څنګه چې ورته دننه رالم نو د مدرسې محتمم محترم انوارالحق صاحب په ډرغ ډرغ جړل اگر چې ډېر کمزوري شوی دی او د ټول حال جړل. تاسو چې څومره طلبه نه 1400 یا 1500 طلبه دي دا نن یتیمانان دي دا د شیخ ادریس اصل لواحقین دي او د دوی سره د هغه کلاس شروع شو نو زه به د دوی خبرې هم ریکارډ کوم. محترم حافظ سلمان الحق صاحب را سره ولاړ دی څه به وایي چې په دې موقع تاسو په خپل هم ډېر زیات وژړل او ډېر سټوډنټانو په مخ باندې هم ډېر لوی خفګان دی درد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ټول غم ولیدو دی کې به د وینا دپاره څه قسم الفاظ سړي سره پیدا شي چې یو دومره لوی سړی هغه ناست وي سبق وایي نیم سبق پاتې شي طالبانو باندې آواز وکړي چې سبا به راځم او دا سبق به ویم درته دا سبق به پوره کوم او سبا سهار دی پاسي د استاد لاره ګوري او د شهادت خبر راشي نو هغې کې به سړي سره څه الفاظ پاتې وي. خو دا دومره لوی ظلم زه وایم چې دا د کائناتو بدترین ظلم دی. داسې شیخان داسې سپینګیري چې د هغوی د عظمت د وجې موږ د هغوی مخکې خبرې نشو کولی سر نشو اوچتولی او یو انسان دومره زړه وکړي چې دا ټوپک تماچه راواخلي داسې شیخ ته سر ته ونیسي او یا داسې شیخ باندې ګزار کوي نو دا یوازې هغه شیخ سره نه تاسو دا علما کرام ګورئ 2 میاشتې پس دا د معاشرې علما کرام دي پټکي به تړي او ځي به. دغه حال په جامعه نعمانیه کې دی. دغه یتیمان کل ډېر لوی ظلم یې وکړو الله دې د دې بدل دی ته ورکړي. ستاسو سره خو زه چې به رالم ستاسو سره به ناست وو تاسو دواړو به ډېر ښکلی ګپ لګو او د شیخ صاحب په کمره کې به اکثر موږ ناست وو. داسې کم دردناک یادونه دي چې لږ تاسو زمونږ کتونکو سره هغه شیر کول غواړئ. شیخ صاحب ما سره ډېره زیاته مینه وه حتی چې دومره یې مینه وه چې په خپل یو بچي باندې نوم زما ایښی و سلمان. هغه زما نه کشر دی او د طالبین د وخته زه وړوکی غوندې ومه چې هغه ټایم کې لوبولی یم یم د استاد د بچي د وجې ډېر محبت یې را سره کړی دی او زمونږ په زرګونو سفرونه شوي دي د بیرون ملک د پاکستان کې دننه. زه بس خفه په دې باندې یم د ټولو نه لوی یاد مې دا دی چې ما باندې والد صاحب خو مې کمزوری دی. یو کس را باندې آواز کولو والا و غصې کولو والا و خفګان کولو والا و که زه به سبق کې لیټ شوم که سبق ته به نه راتلم چېرته به مې هسې چوټي وکړه پټ پټ به یې تپوس کړی او ځان سره به یې لیکلي چې رابلم نو بېعزته به یې کړم چې په فلانی ورځ نه وې فلانی ورځ نه وې فلانی ورځ نه وې زما هغه اواز زما نه لاړ. او بل دا چې د مدرسې په کارونو کې زما ټوله سرپرستی کولو والا زما والد صاحب سره شیخ ادریس صاحب
دا ټوله زندگی مې چې داسې په ښه ډګر روانه وه د هغوی د وجې روانه وه بس زه د هغې نه محرومه شوم په دې ډېر زیات خفګان دی. دا چې په کم حال کې ولاړې ما دا ټول د شیخ ادریس صاحب د شهادت نه پس ځان ته یتیمانان وایي او دا د شیخ ادریس صاحب کلاس و. تاسو به راسره څه وایې څومره درد لرئ او څومره په خپل استاد محترم پسې خفه یې؟ السلام علیکم. دا شیخ صاحب پسې ډېر زیات انتهایي خفه یو ځکه چې دا په ایشیا کې په پیل نمبر باندې و په دومره غټ محدث و د ټول امت مسلمانو نقصان وشله او موږ خپله ډېر خفه یو پسې ځکه چې ارګلي هدګي ته ووه شیخ صاحب ته بس نن ټول که نعمانیه مدرسه ده او که دغه ده دا یتیمه شوله. الحمدلله موږ سره چې کوم دی نو یو میاشت درس وکړو خو زموږ سره دومره عقیدت او دغه پیدا شوی و چې شیخ صاحب د دې مرګ نه یو مخکې چې کوم دی ما خوب ولیدو او خوب کې وینم چې یو کس راغلی او هغه ما په چارو ما باندې راکاږي هسې ما په مرۍ باندې او دغه ټایم کې زه چې کوم دی کلمه طیبه وایم بیا چې کوم دی زه ګبراو شم پاڅېدم نو بیا سهار کې چې کوم دی نو ما عرفان الحق صاحب ته دغه خوب بیان کړو نو دې تعبیر څه دی نو ما ته چې کوم دی دغه ووایي چې یاره دې تعبیر همدغه چې شیخ صاحب شهادت طرف ته دې کې اشاره وه ځکه د عالم مرګ او استاد مرګ چې کوم دی دا شاګرد مرګ دی نو په دې چې کوم دی نو لکه د شیخ صاحب الله پاک د شهادت مرګ اخري الفاظ هم دغه دا و چې الله خیر کړم دې کې د کلمې طیبې او شهادت طرف ته چې کوم دی اشاره وه. د شیخ ادریس صاحب نه بغیر د کلاس څه خوند شته؟ کلاس مزه درکړي؟ مونږ خو د شیخ صاحب په تمه باندې چې شیخ صاحب به مونږ له سبا کلاس ته راځي مونږ سره د ګل په ورځ هغوی پیریډ واخیستو سبا له د نهې ورځ مونږ سره دویم کلاس خو لیکن چې سهار مونږ په دویم پیریډ کې خبر شو شیخ صاحب شهید شلو زمونږ د زړونو نه خدای خبر ده اوس هم چې راتلم ملګري راته وایي چې یو شعر له خوند نه راکوي نن سیمه ورځ د والدې سره وګرځم وایي بچې زمونږ نه دا نه شعر شیخ صاحب داسې سړی و چې په هغه باندې امي او مولا عام سړی زنانه بچیان ماشومان هر سړی دغه باندې مین و دا هر سړي په زړه کې دی که هغه شهید شوی دی هغه د هر سړي زړه نه دی وتی دنیا نه خو هغه تللی خو د چا د زړه نه دی وتی انشاءالله مونږ سره به د هغوی په زړه کې وي. جزاکم الله خیر. تاسو ردي فیج په واسطه باندې زه را پیغام څومره چې د شیخ صاحب محبین دي او د هغې خپل د محبت اندازه په سوشل میډیا باندې وکړي خو هغوی له پکار مونږ تاسو له پکار دا چې شیخ صاحب د میشن و چې په هر کور کې د مدرسې یو طالب د قرآن حافظ یو عالم پیدا شي چې سبا په خپل والد باندې خپل بچی جنازې ته ولاړ وي د هغه په زړه مطمئن وي. نو څومره چې زمونږ د شیخ صاحب محبین دي هغوی ته دا پکار دی چې د هغې د محبت اندازه په دې اندازه کې پیش کړي چې کم از کم خپل یو بچی قرآن ته او علم ته او احادیث ته ورکړي. تاسو د شیخ صاحب د کلاس نه بغیر په دې حال کې ناست یې پوره یوه میاشت یې د دلته کلاس واغستو نن څه نشته هغه نشته نو څنګه کلاس خوند درکړي؟ دې کلاس داسې کړ لکه څنګه چې یو انسان مور پلار دواړه شهیدان شوي دا ټول ملګري دا ټول شهیدان د یتیمانان ښکاري ټول یوازې دا مدرسه نه هغه نعمانیه مدرسه طالبان دا مدرسه طالبان ټول یتیمانان ښکاري ځکه چې شیخ صاحب اخري پیریډ واغستو موږ سره نو بیا یې دا خبره وکړه بس ستړی شوم او نور سبق به سبا وایو موږ خو په تمه وو چې سبا ګیر به راځي موږ پته مو چې سبا کې سبق له راځي سبق به موږ سره وایي نو مانی والا پته مو چې شیخ صاحب را روان دی موږ سره سبق یې پته نه لګي هغه شیخ صاحب سره به موږ د تکلیف ته وجې نه لاس په سر نه میلاو چې د تکلیف نه لګي چې ته د ګل گزار په موږ نه لري کړي ګل گزار په موږ نه لري کړي چې یاره د تکلیف نه لګي داسې ظالمان جابران چې هغوی د شیخ صاحب غونته هستۍ باندې ګزارونه کوي مونږ به تر څو پورې صبرونه کوو صبر به کوو ټول څومره شهیدان مونږ ورکړل تر څو پورې مونږ په دې زړه باندې مونږ د زړه چې دی دا زخمي دی تاسو راغلی د دې ټکور دپاره خو لیکن دا زخمي دی پوه دا د مخکې نه زخمي را روان دی او دا د حقاني د ټولو مدرسو قربانۍ دي الله رب کریم دا قبول کړي او حکومت ته درخواست دی چې د دې څوک د دې مخنیوي کړو د علماو حفاظت کړي. دا زه چې په جامع حقانیه کې په کوم ځای ناست یم شیخ ادریس صاحب به د دې ځای نه کلاس اخیستو مفتي صاحب په دې دومره غټ غم او په دې دومره غټه واقعه باندې به راته څه وایي چې حضرت شیخ صاحب خو د پاکستان په سطح نه کې عالمي سطح باندې الله پاک یو لوی محدث دې زمانه کې پیدا کړی او الله پاک هغه د ډېر فصاحت او بلاغت ورکړی او هغه د ډېرو صفاتو مالک
هغه به په مسایلو کې استنباط هم په خپله باندې کوو الله حدیث مستنبط مسایل د هغې نه دا دي او د هغې سره به د صحابه کرامو احوال هم بیانول د احوال د راوي د هغه هم سباقیده بیانول او دوه نیمې ګنټې مسلسل به ناست هغه ستړی کېده نه په هغه باندې څه تکاوت راته او د ملاقات نه ما څه یو 2 هفتې مخکې ځان له وکړو نو هغې کې دا خبره وکړلم یاره زما کوم درس ترمیزي دی نو دا زه چاپ کوم او دا منظر عام ته انشاءالله را روان دی په دې باندې کار شروع دی وی فرمایل شرع فی الحال په دې کې لږ شانته کمې دی هغه به زه په خپله باندې پوره کوم تاسې به زه په خپله باندې مکمل کوم دی به انشاءالله هغه منظر عام ته راشي نو د هغه سوچ مې دا زما دا کم علم دی کم محنت دی دا به طبیعي شکل کې دنیا ته پاتې شي او دنیا ته هغه شایي شي هغه مقفل حلقت الله پاک مسره نه کړم انشاءالله د الله نو امید دی چې د هغه شاګردان د هغه معتقدین به د هغه کار تکمیل ته رسوي او د هغه والا کار به انشاءالله الله پاک مخې ته منظر عام ته راولي دا چې د شیخ ادریس صاحب کمره ده لاک ته جی مونږ د شهادت نه بعد دا کمره لا نه ده کولاو کړي اوس اول تاسو رالی اول ملمانه یې دا کولاوو لګیا یو مونږ چې به هم اکثر رالو د شیخ ادریس صاحب سره به مو دلته ناسته کوله او تاسو ته لږ د هغو دا کمره به ښیم جی جامع حقانیه اکوړه خټک کې د شیخ ادریس صاحب د آرام ځای او د هغوی کمره چې د هغه دا وه اکثر چې به مونږ رالو هم دلته به ورسره کېناستو ویلی شی په دې کمره کې څه به ووایې والله که ویلی شم یو ټکی نه شم ویلی ځکه چې زما هغه اخري ملاقات دلته وشو 17-18 ګنټې مخکې وی سبا راځه وی د وخته به کینو بیا به ګپ لګو دا زموږ د روزانه مجلس د هغوی سره د ناستې ځای و قسم دی که مو زړه کولی شو دا 2-3 ورځې چې دا ور به څنګه کولاوه لاسونه مو رپېدل او اوس دا تاسو رالی د دومره لرې نه رالی نو ستاسو د وجې مو دا ور کولاو کړو یعنې دې ځای به یو ځای ناستو روټۍ به مو غرمې شریکه خوړه هغې نه بعد د مدرسې متعلق چې څه امور به یو ناظم به بیل راوغوښتو لکه دا زمونږ یو ناظم صاحب ولاړ دی را سره نور ناظمان لکه دا شعبه څنګه ده دا شعبه څنګه ده دا شعبه څنګه ده موږ ورسره پیر په ورځ اخري تقریبا زه خو ورسره 2 پورې ناست وم او 2 بجې بیا د سبق ټایم و او د هغې نه بعد هغوی بس بیا مو ونه لیدل بس بیا په جنازه کې بس دې کټ کې به هغو آرام بالکل دې کې به یې آرام کولو او دې کې به صرف مونږ ورسره 3 کسان ناست وو یو زمونږ حضرت مولانا سید الرحمن صاحب چې دا یې د راز و نیاز یو هغه ملګری و یو یې زه ملګری وم چې رابلو نو دغه خاص 2 ملګري اول به یې د دی سره مجلس وکړو بیا به یې د نورې مدرسې سره د طالبانو سره تاسو به هغه یو ویډیو لیدلی هم وي چې هغه زمونږ یو استاد محترم حضرت مولانا سید الرحمن صاحب زمونږ د دیر باباجي زوی د چای راوړلې ځان سره رالو نو صرف ما ته هغه ته دا اجازه تو چې موږ به په سبق کې هم ورتلی شو موږ به هره خبره هم کولی شوه او بالکل زمونږ یې داسې کړي وو چې سید الرحمن مولوي صاحب ماسخوتن درس کوي نن 4مه ورځ د ټکی نه دی ویلی دلته هم سبقونو ته په مات زړه باندې کښېني یو ټکی یا ویلی یا نه مولانا سید الرحمن صاحب سره به هم تاسو میلاو شئ خبرې به هم واورئ خو په دې کټ به بس دې خوا شیخ صاحب منځ کې ناست و یو خوا به زه کېناستم یو خوا به مولانا سید الرحمن صاحب کېناستو بس زمونږ به ګپ شپ و زړه به زمونږ هم جوړ شو د هغه به هم جوړ شو زه خو د یو 2-3 ځله راغلی یم زما باندې سغونې زیګ دی او ستاسو یو ویډیو مې کته چې تاسو له چای ورکوئ او هغه پیالې ته بیالی بیا ورته په جیب کې پیسې کېدې تاسو خو به هم ډېر خفه یې چې نو بس خفګان خو حق دی د یو عام انسان په تلو باندې انسان ته خفګان وي دا د دومره عظیم محدث د زرګونو طلباو استاذ بلکې د ټول پاکستان بلکې د ټول عالمي دنیا خصوصا د پښتنو د هغوی د زړه سر چې د دنیا نه لاړ شي نو خامخا خفګان به پکې کېږي او بیا زموږ د مدرسې روحي روان نن او سبا خو نه خو د پیر په ورځ باندې به دا طالب علمان دې درسګاه ته څنګه خېږي لکه په 12 بجې باندې به تقریبا ما به انتظار کوو موږ سره دا ملګري دي دوی به انتظار کوو چې اوس به بابا شیخ ادریس صاحب رحمه الله به راځي موږ به هغوی سره چې نه ګپ شپ لګو کله نا کله به زما په کمرې باندې تېر شو هلکه څه شو شهنشاه هلکه وګورئ چې کور ته تللی دا دی راځي چې بیا به رالو اولا د هغوی طریقه دا هم و چې کله نا کله به د
زموږ د حضرت محتمم صاحب مولانا انوار الحق صاحب سره نه میلاو شوی 2-3 ورځې، نو خصوصي به هغوی له ورتلو او د هغوی سره به ډېر د مینې د راز او د نیاز خبرې کولې، او چې زما به په خپل زړه تنګ و یا به د هغه زړه تنګ و او موږ دواړه به کېناستو څه خبرې مو وکړې، نو الحمدلله زموږ د زړونو نه به هغه تمام هر څه ختم شو. ما خو ورته په دې اخرو ورځو کې ډېر زیات ژړلي، نو بیا یې ما ته ډېر خوږې خوږې خبرې وکړې او ما ته اطمینان راکړو. نو لکه څنګه چې زمونږ د دارالعلوم حقاني نایب محتمم ناظم تعلیمات مولانا سلمان الحق صاحب هغوی تاسو ته کومې خبرې وکړې، هغوی د کوم خفګان اظهار وکړو، دقرنګې د حضرت شیخ صاحب سره زمونږ تعلقات او بیا زما خو ورسره په دې باندې زیات و چې زه به درسګاه ته ورتلم او په ما پسې به هم خبرې کولې، ما به ورسره خبرې کولې، او د هغې د وجې نه بیا په یو ځل پکې داسې هم شوي وي چې ما ورله تحفې وړې وي چې کېناستو په مسند حدیث باندې، نو ما ته اول خولې کې کجوره راکړه، اول ورته ما ورکړه او بیا چې نه ما ته په خولې کې کجوره راکړه او ډېرې د خندا او د خوشحالۍ خبرې وکړې. عظیم انسانو او د تمامو خلقو ورسره په زړه کې مینه ځکه و چې هغه په خپله باندې انتهایي مینه ناک و. یو ځل د چا سره میلاوېدل بس هغه به مکمل طور په خپلې قبضې کې واغست او بیا دوباره پکې کمال دا و چې د یو ځل میلاوېدلو نه پس بیا به ورته یادم چې او داسې ده، او خدای پاک ورته لوی کمالات ورکړي، خو بس دا د دنیا رواج دی چې هر سړی به ځي او یو سبب د هغې دپاره مقرر دی، څوک د خېټې په درد او څوک د سر په درد او څوک په ګولۍ باندې. زه په خپله په دې باندې خوشحال یم چې الحمدلله د شهادت عظیمه مرتبه ورته خدای پاک ورکړه، اگر چې موږ د هغه د تعلیماتو نه، د هغه د اخلاقو نه، د هغه د خپل خوږو خوږو خبرو نه محرومه شو، او د دارالعلوم حقاني او د جامع نعمانیې تقریبا 3000 طلبه د هغه د تعلیماتو نه محرومه شول، او الحمدلله ډېر په عزت باندې لاړو. الله دې ورته هلته کې نور هم عزتونه ورکړي. دلته چې څنګه رالمه دا ټول وی چې موږ د شیخ صاحب یتیمانان مونږ پریخي او دا د شیخ ادریس صاحب په کلاس کې زه ولاړ یم، دا بالکل هغه ځای دی د کوم ځای نه چې به شیخ صاحب کلاس اخیستو، او دا ټول چې تاسو یې نه دا د هغه براه راست په جامع حقانیه اکوړه خټک کې شاګردان دي. تاسو ولې د درد کې څومره دی، تاسو ولې د تکلیف ورته څومره دی. زه بس په اخره کې دا وایم که نه چې زمونږ د معاشرې چې کوم اصل برکات دي د چا د وجې دې علما کرامو له دې په حقیقت کې تحفظ ورکړي شي. ډېره مننه.